علم الغیب کلی دا زموږ ملګری مفتی زین الله صاحب الله دله توفیق ورکړي کله کله څه لیکلو کې ما ته خو یې چې ستا حرکتونه دي خو زه ورته یم چې نه لیکل کوه یو وخت به داسې راځي چې ستا قلم کې به الله انشاءالله استقامت او رواني دواړه واچوي څه شی کشف الریب نوم دی کشف الریب علم الغیب باندې یو کتاب لیکلی دی اوس یې ما ته راکړه خو ما لوستی لا نه دی البته د هغې مسوده ما لږه لږه لوستې وه داسې کتابونه که د ملګرو تاسو اخلی دی کې یو فایده وي فایده دا وي چې موږ خو د ملګري یو لکه موږ ته په هغې کې څه کمی ښکاره شي نو موږ مولوي صاحب ته ووایو چې دی کې که دا خبره داسې شي نو ښه وایي یو دا فایده شي او بل لا تاسو د کتاب د چاپ کولو اندازه نشته ستاسو خیال خدای دا وخت سړی ولیکي هلته کې چاپ کړي بیا چې موږ کتاب راوړو او د یو سړي به 100,000 روپۍ تنخواه یې هغه یاره ماله مفت کتاب میلاو نه شو موږ په بنیاد اوسې دا مفته پسې ګرځي او داسې ملګرو سره چې سړی 2 نسخې 3 نسخې واخلي هغه مفت تقسیم کړي نه ستا پیسو نه شي 300 روپے قیمت بھئی 2 نسخے واخلے مطلب ہے 1000 روپے وانی بتا تھا کم سے کم 2 یا 3 یا 4 نسخے ملوش 500 دیوا کړي شه 2 نسخے ملوش 3 ملوش داغه په بل کتاب ته تیار شي هغه بل څه یو کتاب ولیکلی شي دا پښتانه وایي چې د غنو څه شي امسا او د یو ګېړه دې کې دا چلی خپل کتاب د پاره هم نه وایو زه نه خپل کتاب نه پاره ځکه زه د 83 نه کتابونه لیکل ما شروع کړی دي په جماعت کې ناسته قسمیه ویم چې ما په هیڅ کتاب کې ګټه نه کړې تر اوسه پورې هر کتاب زما تاوان کوي ځکه چې زه کتاب خرڅولی نشم خپل کتاب نشم خرڅولی څوک چې راشي هغه وایي څومره پیسې نو ما ته خپله ماضي یاده شي موږ سره پیسې نه دی ما ته یاد دي ډېر ښه راته یاد دي جړا پې م راځي خو سلام کوم هغې مشرانو ته چې هغې دومره تکلیف کې به موږ سبق ویلی دی پنډی کې ما سبق وی زما والد صاحب دی الله وبخي هغه سره شیرزاده کاکا دی الله وبخي راغلي وو دواړه شیرین بابا دی الله وبخي دی بیمار و ټکسلا ته راغلي هغې هلته کې پرېږدي نه سړی اسپتال کې نه پرېږدي د دې مال رال ما پنډی کې دوره تفسیر کو پاکه روزه را نه وه شروع شوې دیله ما چای پخوله ستو هلته کې هغه ما و سورة الانفال او سورة التوبه دا چاپ شو 100 روپۍ قیمت یې وه جواهر القرآن موږ به خپل والد صاحب ته داجي وې ما ورته داجي ما دا کتاب واخله یو ښه خبره ده مطلب دا چې زوی کتاب غواړي 100 روپۍ قیمت دی ما ته ساونه نه کي ما ته ورته شاته وکتل نه هغه شاته مخ کړه او جړلې مونږه کتابونه داسې حالاتو کې اغوستي یعنې سره 100 روپۍ نه وې چې ما له راکړې وې چې ما په هغې جواهر القرآن اغوستی زما کمزوري دغه ده چې یو سړی ما ته ودرېږي 100 پیسې دي نو ما ته هغه خبر یاد شي زه نه شم ګټلی بهر کیف دا محض په دې بنیاد باندې وایو چې سهولتونو نه بغیر علم کېږي سهولتونه چې څومره ډېر راځي نو بس بلا شي خلک یې هېڅ نه ورځي والله مقصد دا یې چې دا غریب سړی دی ته نه کتاب واخلی دا په دستو بازو شی تاسو دلته د موږ سره رابطه ومې نمبر یې واخلی دی او واخلی کتاب والله مطلب دا یې چې د سره امداد وکړي موږ له الحمدلله الله راکوي بس هر څنګه سپوره دا یې اوچکه خوري کتاب چاپ کېږي الحمدلله خو بهر کیف داسې خلک غریبانان کمزوري د دې هېڅ ذریعه نشته دی وسیله نشته دی موږ خو دا چې ریټایرمنټ څه پیسې راځي اکرپو که د دې دغه وسایل هم نشته د هغې تعلق دې مسلې سره دی دا کوم چې مونږ د غیب مسله وایو نو تاسو همیش دپاره چې مونږ خبرې کوو مونږ نیمګړې خبرې کوو مونږ وایو الله نه سوا بل چا دپاره علم الغیب نه منو دا خبرې مه کوئ دا ادعاات غلط دي خلک په انباء الغیب او په علم الغیب نه پوهېږي
جګړه چې کوم دا صرف پاغه علم الغیب کې دا چې کلی وي. زمونږه د خبرونه د کلی لفظ وته ده بس په دې یو نه کته په علم الغیب مسله ته حل کړو. علم الغیب دا مطلب چې یو داسې چیز چې هغه زمانه پټ دی، لکه جنت زمانه پټ دی، دوزخ زمانه پټ دی، دا معنی لیدلی، لیکن دا غي په باره کې زه خبر یم کنم خبر یم. ولې خبر یم؟ زما رب ما د خپل کتاب کې ویلی دی. نو ټیک دا چې دا غي ذات خو ماته نه معلوم، لیکن دا غي په جزوی تفصیلات باندې قرآن مجید نه واقف. دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر فرامین داسې شته چې پای کې مونږ ته د مستقبل د بعض حالاتو خبرې معلومې دي. دا چې خوش کداو مکه غلط، دا چې وایا چې علم الغیب کلی دا الله صفت ده. علم الغیب جزوی نه الله خپل پیغمبر لم کله کله جزوی غیب ورکي. هغه غیب چې دا غي تعلق داغه دا نبوت سره په دې خبره ځان پوهول پکار دي. بس جګړه ختمه کې مناظرې لپاره بحث لپاره دا غوټه کوي چې سره دلیل نشته. دا علم الغیب کلی خبره کړه. زمونږ مونږ چېرته حضرت صاحب وایو تاسو ته وایل زه حضرت لفظ نه ویل غواړم، خو خلک یې وایي. مولانا حسین علی رحمه الله ته حضرت صاحب وایي دا یو نظم دی، هغه د زوړ جواهر القرآن کې چا سره مقدمه وړه غوندې په کې لیکل ده وہ غالب کرتا نہیں کل غیب پر نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر. اصل کې خبره د کلی علم الغیب دا د جزوی نه ده. کلی علم الغیب الله چا نه ورکی، الله خپل علم د غیب چا نه ورکی. لا یظهر علی غیبه احد، الله په خپل غیب باندې څوک نه قادری الا من ارتضى من رسول. خلق وسره دا وایي مگر د کم رسول نه چې رضا شي ناغل علم د غیب ورکی. لکه ولې د قرآن وینه کوي ای پسې بل څه لیکلي الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه وخلفه رصدا. د کم رسول په باره کې چې فیصلو کی نو دا غن روان دي رستو، دا غیب نه روان دي رستو، ملائکه لګي ناغه ته هغه ورور رسي. قرآن مراد علم الغیب نه مراد. دا تحریفات کوي دا الله په کتاب کې، دا ډېر علمي نکتې دي. ان شاء الله به وایي خپل ځای کې. په دې کې بنیادی کتاب زمونږه د پنډه شیخ القرآن دی، جواهر التوحید، ډېر د کار کتاب دی. په ما کار کړم دی الحمدلله. ان شاء الله مولانا اشرف علي دا غي فرزند راغلو ما سره خبره شوې ده، دا باغی چاپ کوي ان شاء الله العزیز، پنډه نه به چاپ کوي. په دې موضوع باندې مولانا سرفراز خان صفدر رحمت الله تعالی علیه کتاب دی ازالۃ الریب عن عقیدت علم الغیب، اخر کتاب دی. اختلاف ساته دشمنی مکوي، چا اختلاف ساته دشمنی مکوي. ډېر بهترین کتاب دی. ستا سما کې نه لګي، هغه سره حیات النبی کې نه لګي، کې لګي ولګي کې نه لګي نه لګي، خدای دې موږ کار نشته. خدا کتاب دا اخر کتاب دی. دا ولله ډېر داسې مسائل دي چې او پای کې ستا مخې ته راشي. نفرت د هیڅ عالم خلاف مو پیدا کوي. نفرت د چا ذات نه مه کوي، د هغه د ګنده عقیدې نه ساتي، د هغه د عمل نه کوي. دا قسمه کار مه کوي دا کم چې تر اوسه ښودلی کېده. د ډېر علم نه محروم بشئ. غیب د سماواتو د ارادي باندې الله پوهېږي. علم اقل لکم آیا ما تاسو ته نه ویلي انی اعلمو چې یقینا یوازې زه پوهېږم غیب السماوات والارض، په غیب د اسمانو د ځمکې، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. دا قرآن اسلوب دی. دا جمله یاد ساتئ. روافض سوئی دا غي تفاسیر چې وګورئ کنه، تفسیر دا حسن عسکری او فلان فلان یا پاکستانی اردو کې دا یې به وایي چې ملائکو په زړه کې د حسنینو دشمنی پټه کړې وه. لکه حسنین کوم ځای ودرل دا غیلا نیکه نه پیدا شوی ته چې کوم نه حسنین دی واغستل. دا الله کتاب کې عجیب عجیب نخرې کوي دا خلک. دا ټیکدار جوړ شوي دي
د سیدنا علی د خاندان د اهل بیت زمونږ سنیانو ورته مرسه پریخي شیلا هغه تعریف وکړي دی ویدار حافظ حرکتونه مه کوئ. اهل بیت رسول زمونږ د پاره هغه امر عزتمند دي بلکې په باقي سیزونو کې د نورو صحابه کرامو نه ډېر دي د رشتې د وجه. ټیک ده د خلافت یا د دیندارۍ یا د پوهې جدا مسئلې دي. اهل بیت رسول صحابه کرام هم دي دغه مرتبه ټول ته یو شان حاصل ده لیکن د نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې د هغې مرتبه دغه لحاظ سره ډېره ده. خدای دا مطلب نه دی چې ته فوقیت په علم ورکې په نور باندې مسله دغه دی کې جوړي زمونږ خلک یا خو رفض کې بوخت شي یا د اهل بیت رسول اس حیثیت نه تسلیموي. حافظ سخاوي یو کتاب دی ما سره شته دی اور پروہیبیٹڈ کتاب دی هغې کې د اهل بیت رسول هغه کمالات لیکي چې ورته اورېدلي هم نه واقعي شته دی لکه د سیده فاطمة الزهرا چې د لوروالي په حیثیت کم مرتبه ده هغه سیده عایشه خو نشته. د سیده عایشه چې کومه مرتبه ده هغه جدا ده یعنی حیثیات د ټولو صحابه کرامو جدا جدا دي او په هغه حیثیت کې به هر په خپل ځای ګڼي. د زوجیت په لحاظ چې د سیده عایشه کومه مرتبه ده هغه بل چا خو نشته په دې خلک نه پوهېږي. یعنی هر کس کې الله څه خوبي یې ښه ده هغه خوبي بل کې نشته. ټیک د صحابه ټول دې باندې خلک پوهېږي نه یا رافضیت ته لاړ شي او یا ناصبیت ته لاړ شي. دا دواړه مسلې ټیک ټاک نه دي دا غلط دي. ناصبیت ډېر شوی دی دا د رفض نه هم ډېرېږي اوس او دا یې کمال اوس دا دی چې هغې د صحیحینو په احادیثو باندې هم ہاتھ صاف کرتے ہیں هغې نه انکار کوي. دا ناصبیت انداز دی که د سیدنا علی یا د بل په صحیحینو کې هم څه منقبت راشي نو د هغې نه به انکار کوي. دا ډېره ناکاره حوال ہوتے رخ دې ته به ځان نه پرېښودل پکار. دا اسلوب دی د کلام هغه دا دی چې زه پوهېږم په هغې څه چې ښکاره کوئ تاسو پوهېږم په هغې څه چې پټوئ تاسو. لکه ته یو سړي ته ووایې زه ستا د هر څه نه خبر یم همدارنګې الله فرمایي چې ستاسو زړه کې صحیح نه د هغې نه هم زه خبر یم او که ښکاره کوئ نو هم زه خبر یم. دا محاوره ده یعنی کلی غیب الله وایي ما ته حاصل دی بل چاته نه دی حاصل. نو ستاسو د هر څه نه زه خبر یم ما ته علم دی په دې وجه مونږه ثبوت مهیا کړو چې ستاسو قول د سیدنا آدم علیه السلام په باره کې صائب نه درست نه چې اوس کې آرام وکړئ بیا ووایو.